बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। राज़ी چې موږ سره کور کې موجوده شیزونه څه خراب وي او چې کله موږ غورځول او هغې نه موږ فایده واخلو. که دا ویډیو ستاسو خوښه شي نو لایک سبسکرایب لازمي کوئ او شیر کوئ که د چا بل چا به پرېښه وشي. نو دونه ګوره موږ کور کې هر څه خپله صحیح کولی شو. زه هره ویډیو کې درته وایم چې لږ محنت پکار دی نو خپلې پیسې هم بچت کوئ اور خپلو کور والا سړو له دونه تکلیف مه ورکوئ. لږ ډېر هیلپ ورسره تاسو په خپله هم کوئ. نو تاسو ما سپورټ کوئ اور لایک شیر کوئ او زه به انشاءالله داسې ښکلې ښکلې ویډیوګانې اور داسې تاسو ته د کور کې موجوده شیزونو نه فایدې اخیستل به زه تاسو ته انشاءالله ښیم. راځئ چې موږ ویډیو د ټایم ضایع کول نه علاوه موږ ویډیو سټارټ کړو. سره موټر سایکل دی، د دې نه اوس موږ تیل وباسو اور په هغې باندې به بیا موږ لغونتې کار وکړو. دا واپس ټایټ کړو، دونه تیل موږ وباسو او بیا ضرورت بیا به نور ته وباسو، خو ضرورت نه و دا دې کې موږ واپس واچوو. دا موږ سره دی ماشین او د دې چې دی دا ټپ چې دی دا سوری شوی دی، دا ښه ښکلی خو بس د دې کې موږ جامې ځکه نه شینځلی چې دا ټپ سوری شوی دی نو وځي هغه په موټر باندې ورځي او هغه شاټ کېږي. نو دا به موږ جوړولو والا له نه وړو زرګونو روپۍ به په دې نه ورکوو، دا به موږ په خپله جوړو. نو لږ محنت به تاسو کوئ. دا کاک دی دا موږ غورځو، دا موږ سره په کاټنونو کې موږ ته میلاویږي اور دې کاک به نن نه پس به دا تاسو نه غورځوئ، دا به تاسو سنبال ږدئ، د زما په کار راځي. دا ما د موټر سایکل نه تیل روباسل، په دې تیلو کې به موږ دا کاک ویلې کوو. دا بالټۍ دی اور دا هم سوری شوی دی نو نن به انشاءالله دا هم په دې صحیح کوو. دا دلته نو سوری شوی دی، دا ګورئ تاسو ته ښکاري، نو دا به هم صحیح کوو او دا به ضایع کوو نه. لږ لږ به موږ دې کې اچوو چې دا ویلې کېږي، بیا به ورته موږ نور ور اچوو ځکه چې دا لوښی ورکوټی دی. تاسو به داسې لوښی ولئ چې هغه بیا ستاسو د خوراک څښاک استعمال کې نه راځي اور په دې شیزونو کې به هغه استعمالوئ. دا ګوره دا دې کې ویلې شي، دا دونه زبردست دې سره کلک شي چې د بار زرګونو پیسو نه ښه دی چې موږ لږ غوندې محنت وکړو په خپله او د کور د شیزونو نه موږ فایدې واخلو. دا ګورئ دا داسې دغه جوړ شي. دا اوس موږ په هغه ځای لګوو چې کوم ځای دې سوري وي. دې باندې موږ اوس دا ولګول، دا به موږ یو ورځ پرېږدو، دا به سبا انشاءالله موږ بیا چیک کوو. دا به ایله ښه کلک مضبوط ورشي اور په دې پهله موږ تارکول هم لګولي خو هغې سره دې هېڅ څه خوند مزه نه وه. نو اوس په دې سره به دا ټرای کوو انشاءالله، دې سره به د دې کوم سوري به بند شي، راکور به شي. دا اوس موږ دا راوالو اور دا په دې کلک کړو. زموږ دا بالټۍ به
صحیح شي. دا وګوره دا هم په دې باندې ولګول، دې ته به هم سبا پورې صبر کوو چې دا اوچ شي. نو دا د دې دا سوري چې دی دا به کور شي، دا به بیا زه تاسو ته وښیم. سبا پورې به دې انتظار کوم. دا لږ غونې تیل لا پاتې شو، دا لا فی الحال موږ موټر سایکل کې نه اچوو. چې ستاسو نور څه جوړولو نه وي نو هغه تاسو واپس نری کپړه به کېږدئ په موټر سایکل او هغې کې واپس واچوئ. خو دا زموږ په کار دي، زموږ نور شیزونه هم دي، هغه به انشاءالله نیکسټ ویډیو کې موږ تاسو ته ښایو. که ستاسو ویډیو خوښیږي نو لایک شیر سبسکرایب کوئ او موږ سپورټ کوئ. دغه شان ښکلي ښکلي ویډیوګانې به موږ تاسو ته جوړوو. ښه دا اوس مطلب د دې یو ورځ وشوله او سبا شو. دا وګوره نو دا چې موږ په دې دا لګولو دا ډېر زیات دا وګوره ټایټ شوي دي. دې کې اوس موږ اوبه واچوو او دا به وګورو چې زموږ فارمولې کار کړی دی او که نه. دویم مشین هم دغه شوی دی، دا وګورئ دا کلک شوي دي، صحیح ده. نو موږ به دا هم چک کوو چې دا کلک شو که نه او دې کې اوبه واچوو چې دې نه اوبه وځي که نه. خو ډېره زیاته برخه شوې ده نو دا د هغې اوبه دي. ټیک شو، دا به موږ چک کوو. دا وګورئ دې کې موږ اوبه واچولې، الحمدلله زموږ فارمولې کار وکړو. دا تاسو کتی شئ ګوره اوبه ورکېږي او دې نه اوبه بلکل هم نه وځي، بلکل ټایټ شو. نو دغه شانتې تاسو کور کې دا شیزونه چې دي ضایع کوئ مه او هغې نه فایدې اخلئ. ښه دا وګورئ دا ځای اوچ دی او اوس به موږ مشین کې اوبه اچوو. مشین به ټرای کوو چې آیا هغې نه اوبه ځي او که نه ځي. دې کې به لږې اوبه نورې واچوو. دا وګورئ دا زموږ مشین تاویږي. دا وګورئ دا زموږ مشین تاویږي او ګورو لږ ساعت یې تاوو ځکه چې دا موږ دغه شانتې ډېره موده 2-3 کاله بند ساتلی د دې ټپ د وجې چې دا سوری و دې باندې مې کار نه کوو. لږ غونتې یخنۍ د وجې مې جام شوی دی. دا چې تاو شي نو پته به موږ ته ولګي چې اوبه ځي یا نه ځي. دا مشین اوس خپل ځای نه زه لرې کوم، ګورو چې هغه ځای اوچ دی او که لوند دی، اوبه ترې تللي دي که نه. وګورئ دا ځای ټول اوچ دی. نو لکه دې مطلب دا دی چې زموږ فارمولې ډېر زبردست کار وکړو، یعنې کاک ډېر زبردست کار وکړو. وګوره هغه موږ فالتو شیز ګڼو او هغه موږ غورځوو، خو هغه موږ څونه د کار شیز دی. اوس به په دې باندې موږ زرونو پیسې ورکولې، الله پاک موږ د هغه ډېرو پیسو خرچ کول نه بچ کړو. په هغې به موږ بل څه کار وکړو. زموږ کار کور کې د کور شیزونو باندې جوړ شو.